السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ نننۍ موضوع د تقلید په باره کې ده. تقلید چې کوم دی په دوه قسمه دی. یو ته تقلید اعتقادي ویلی شي او بل ته تقلید عرفي ویلی شي. تقلید وایي څه ته؟ تقلید وایي د چا اتباع کول په مسائل شرعیو کې چې هغه فروعي مسائلی او داغه په خبره اعتماد کول بغیر د دلیل نه، دې ته تقلید ویل کېږي. بیا تقلید باره کې دوه ډلې دي، یو منکرین تقلید دی او یو موافقین تقلید دی. یو هغه دي چې هغه تقلید منون کی دي، داغي په نسبت تقلید واجب دی. او دویم هغه دي چې هغه په نسبت تقلید ناروا دی، کفر دی. دا یو ډله چې کومه ده دا یو قطب ته تللی ده او دا بل ډله بل قطب ته تللی ده. خیر الامور هغه لاره چې کومه ده اعتدال دواړو پرېښې ده. دواړو سره په خپل خبره باندې دلایل نشته دی. حق مسله دا ده چې تقلید چې کوم عرفي تقلید دی دا د ضروريات دین نه دی. څنګه چې مدرسه د ضروريات دین لپاره ده، واجب او فرض او سنت نه ده، خو ضرورت دی. خلق پکې دین زده کوي. همدغه رنګې قرآن کریم ترجمه نه واجب ده، نه سنت ده، نه فرض ده. د قرآن د هغې د مفاهیمو او د مطالبو د سمج دپاره ترجمه د قرآن چې کومه ده دا ضروریات دین نه ده. داسې په زرګونو احکام دي موږ تاسو ته ښودلي شو. همدارنګه تقلید هم دی چې دا ضرورت د دین دپاره دی. لکه عامي سړی په دین نه پوهېږي، یو سړی زمیندار دی، عامي دی، دنیاوي تعلیم یې کړی دی خو د دین تعلیم پته ورته نشته، مبادیات و دین نه ناخبره دی. بیا اصول دین چې کوم اصول دي د زده کړې دپاره چې هغه قرآن او سنت دی، او بیا د هغې دپاره کوم اصول دي د هغې په لار او په ابجد هم په هغې نه پوهېږي. دا غریب سړی به څه کوي؟ که دې مونږ د تقلید نه منې کړو او ده ته وایي بس په خپله بخاري شریف ګوره یا مسلم ګوره، نو بس بیا دی به یو مسله د یو ځای نه راځي، بله بل ځای نه، بله بل ځای نه، او بیا به ډبکې مبکې شروع کړي. آخر کې به یو څه شي جوړ شي لکه څنګه چې جوړېږي معاشرې ته بیا چل نه ورځي چې اوس د سره چل وکړو. دې وجې نه او دویمه ډله چې یو ورته کفر وایي او بالکل په ظلم اخته دي. که تقلید کفر دی خو بیا ټول امت په کفر کې پروت دی. مثال د تقلید نه بغیر چاره نشته چې کم تقلید عرفي دی. کم سړی چې تقلید ته کفر وایي دا سړی هم مقلد دی. دغه تقلید وي بغیر د دلیل نه، چا په خبره د دین اعتماد کول. نو که دې بخاري باندې اعتماد کړي د سره دې څه دلیل دی؟ او که دې په نورو کتابونو مسلم او ابو داود او په دغه کتابونو اعتماد کړي د سره دلیل خو نشته که نه. د دې اعتماد خو په دغه افرادو دی. او که دې وایي نه زما په دې باندې اعتماد نشته، زما جرح و تعدیل په امامانو اعتماد دی. نه جرح و تعدیل امامان خو هم 400 کاله بعد راغلي دي، هغې باندې اعتماد د کوم ځای نه راغی او معصومین نه دي. بیا د هغې مقلد شو ځکه د سره بیا هم دلیل نشته. که هغه یو سړي ته دروغجن ویلی دی خو په هغې اعتماد دی، د خو نه هغه سړي لیدلی دی او نه یې کتلی دی. یا یو راوي ته لیونی ویلی دی، یا یو راوي چې کوم دی هغه باندې جرحه کړې ده، نو د ده اعتماد خو په دغه دی، یا په یحیی باندې یا په ابن حباني یا په بلی یا په بلی، نو دې مقلد شو. بیا هم د تقلید عرفي نه چاره شته نه،
او دی بخامخا تقلید کوي. هر چې زمونږ زمانه تقلید ده دا تقلید عرفي نه ده، دا تقلید اعتقادي ده. ځکه چې کم سړی تقلید نه کوي مونږ هغه سړی ابانه एकदम ټاپه لګو هغه دوله مجبور کو چې هغه چې بل طرف ته لاړ شي. دا تقلید د سلف وخت کې نو انت وخو هغه تقلید عرفي و. مثال په تور امام ابو یوسف رحمه الله، امام محمد رحمه الله، امام ظفر رحمه الله، امام حسن ابن زیاد رحمه الله، نور د امام صاحب شاگردان هغه تقلید کړو. خدای تقلید خو نه، امام صاحب سره په بلا مسلو کې اختلاف هم کړو. مجتهدین فی المذهب، مذهب د امام صاحب باندې خو اجتهاد وکاو او په فروع کې په بلا مسائلو کې اختلاف ته ای باندې علما پوېږي. او امام سے پډورو مسلو کې خپل شاګردانو چې کوم اختلافي مسلې وي او د حق کار شي وي هغه ته رجوع کړي دا نو کو رجوع حق مسلې ته تقلیدي نو بیا خو امام سے خپل شاګردانو مقلد شو. دغه خبره دا ده چې تقلید واجب وګرځي څنګه چې زموږ زمانه علما حضرات وایي او دي جو تک موجب درجه ورکي نه دا یو حکم دا حکم وګرځي چې دا اعتقادي حکم وګرځي او دې لپاره نس نو دا سنتونه دلیل لازم دی او کم دلایل چې دی پیش کړي نبی او په صحابوم تقلید واجب او بیا په تابعین باندې واجب. نو سوال پیدا کیږي چې امام ابو حنیفه رحمه الله زموږ ستاسو ټول امام دی د چا مقلد و؟ خامخا جواب کی دے مقلد نو دا مجتہد ہو. مجتہد خود امور نو پیدا شوه چې پیدا شو نو تر دې شو کالو پر خدا سره علم طرف ته میلان نو کاروبار کو مناظره به کول رست بیا راغی دا دیش کاله یا دو دیش کاله چې دې فقه طرف ته نور راغله نو دې چا مقلد ہو چې ترکه پورې مجتهد نو مقلد وکړي چې نو دا چا مقلد دا داسې سوال چې دی جواب چا سره نشته. دغه د امام حماد رحمه الله مجلس ته راغلی لیټ راغلی ډېر اول سر کې به داغه په اقوال باندې فتوا ورکول هغه به خپل استاد ابراهیم نخی په اقوال فتوا ورکول هغه به خپل استاد القمه په اقوال فتوا ورکول هغه به صحابه په اقوال فتوا ورکول خصوصا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، دا سے نور بعض صحابه اور صحابه تقلید کړي. کم سړی چې صحابه تقلید کړي نه زیات جاهل سړی شته نه. صحابه کرام تقلید نه کړي. ایوب په خپل په ډیرو مسایلو کې بالکل سختو انتهایی سختو. ابن عباس رضی الله عنه په بلا مسلو کې شیخین سره اختلاف کړي دي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه خپل والد صاحب امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه سره اختلاف کړي دي. دغه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه عثمان غنی رضی الله عنه سره اختلاف کړي دي دویم بام په مسله کې. جابر بن عبد الله انصاری رضی الله عنه داسې بلا صحابه په ډیرو مسلو کې اختلاف کړي دي. اختلاف وو خو اختلاف د حق او ای باندې غي جګړې نه دي کړي او کنه یو قول ولا راغله دی د تاریخ پته نه و نو ای گواهی غوښته دلیل غوښته دي پس د دلیل هغه ته رجوع کړي دا رجوع ال الحق کړي دا کمال او دا مسله د صحابه کرام رضا رستو خلقو ابراهیم نخی رحمه الله چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د استاد دی رفع الیدین مسله چې دلاله نو دا ته چې تاسو سره دلیل نه هغه دا وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ د زوی پر روایت سره روایت پیش کا هغه ته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت پیش کا بیا دا اختلاف جراغه دوه ته تجربه سره زید عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دلیل درکو چې د نبی علیہ السلام سره لس کال تیر کړی دي خدمت کې
او تماته یو باندې چې دلیل راکې چې یو پیره یا دو پیره نبی علیہ السلام ملاقات کړي دي اړ خلق په دې باندې جرح کوي خدا داغي د حق مسائلو کې داغي هغه مضبوطیا وا او دغه شان بلا مسئلې دي په دې باب کې چې دا واسطه بیان کوم دې کې افراط او تفریط نه دی پکار بلکې دې مسائلو کې احتیاط پکار دی او چې څونه په دې مسائلو کې احتیاط وشي احتیاط دونه فائدہ ده دې کې اعتدال لار ده چې عمیان لپاره تقلید لازم دی چې دې تقلید وکي او د علماء درجی دي نیو علماء دي چې هغه د لپاره لازم او ملزوم پدې دي چې داغي علم د نه علم برابر دی لکه زموږ د زمانه بعد مفتیان حضرات او غریبانان خو ناقلان دي په مسله سره پوهیږي نه معاشره نه میریږي د معاشره دا سپیړو نه میریږي بیا جاهلانو نه میریږي ناغي غریبانان بس کته تاسو کې نو هغه بس تا ته بایشای کوي او بعض علماء دي چې هغه د پاره تقلید چې کم دی لازم نه وي خو غوړه خبره ده چې په بعض مسایلو کې تقلید وکي ځکه چې ډېرې مسلې داسې دي ته پته نشته را وخا د چا کتاب ګوري او بعض علماء هغه دي چې هغه لپاره ناروا دي چې راسخین فی العلم دي قانون سبا نشته زه دا داونه کوم چې زمزم پکې نه موږ مقلدین دي تقلید کوو دغه تقلید نه بغیر بل چاره نشته نه دا مسائل ما بیان کړ په وجه ده دي او هر چې رسول الله مبارک ویلي دي چې مفتی لپاره دو اجر دي نو هغه مفتیان یادي چې هغه د فقاهت په درجه باندې ولاړ دي کدی غلط شو نو یو اجر دی کو ٹھیک شو نو دو اجر دي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا